ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ټولو نوابل خو د مفتي صاحب ډېر شکرګزار چې دې مسلې ته راغلي علماء دیوبند یا د متبعینو په منځ کې ډېره مسله مخکې روانه وه پیر صاحب الحمدلله کوشش دا کوي چې دا مسله ختمه شي علماء دیوبند په منځ کې خلاف کوي مسله دا ده چې اوس خو چونکې تاسو مجلس مفتي صاحب تاسو په خپله باندې دوا تاسو خپله ولیکئ چې مسله صرف د دې روانه وه چې د پیر صاحب یوه مسله مونږ ته دا رسېدلې وه پیر صاحب فرمایي چې معجزه او کرامات نه مونږ ته دا کومه خبره رسېدلې معجزه او کرامات دا دواړه دا د انبیاء کرامو اولیاء کرامو په اختیار کې دي د دې صدور د انبیاء کرامو هغه په اختیار کې او مونږ چې مجلس وکړو کتابونه مو د مفتي صاحب جواب هغه درته وښووي اوس هغه طرف نه د هغه دا وعده ده چې صدور انبیاء معجزات او که تاسو وایئ چې کوم ما څه لیکلي تاسو وایئ چې ته د پیر صاحب ولا دوا ووایه دغه ولا ووایه بیا خو ما لیکل راوړي دي دی فرمایي چې علماء دیوبند باندې معجزې او کرامات دا صدرولو کې نبی ولی ته اختیار او قدرت نه وي بیا تفصیل دی وضاحت نو اوس که پیر صاحب تاسو خپله دوا باندې شروع تاسو وکړئ چې خپله دوا وضاحت سره واضح کړئ بیا به انشاءالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرګرو دوستانو معززو دا چې خپل مخامخ موجود ناست دي دا موږ خپل مشران ګڼو او خپل بچي ګڼو او خپل ګڼو ګڼو بله حالات داسې راغلي دي چې زما نیت دا و چې موږ په بلوغ سره او په ښه انداز سره کښېنو هغه به بیا په بلوغ په انداز سره کښېنو کوم چې د شیخ رحیم الله صاحب دا بعضې کیسې پکې مرالې دي زموږ چوټې ده خراب او چې زموږ چوټې خراب کړي نو زما نیت دی چې ستاسو چوټې خراب کړي هغې به تاسو ټول غمګین یې خفګان به کوئ بهرحال هغه ځان له خبرې راغلي دي موږ یې تاسو سره د نورو کسانو په شان کې ښکرې نه اړول او موږ تاسو سره د نورو کسانو په شان کې د نفرت اظهار نه کوو موږ د ډېرو فرقو خلاف
كاغا وابيان لزمون خلاف كاغا بالبريان لزمون خلاف كاغا بريان لزمون خلاف جنجالون وسرقو وكمالي وسرقو لفكر بكو مناظرين وسرقو وتاسو موږ په هغه ډول کې ناچو چې تاسو موږ په هغه ډول کې ناچو موږ تاسو سره د دې تاسو په موږ سره موږ تاسو سره شریک خیال ساتو تاسو د موږ شریک خیال ساتو مسله د دغه په موږ کې د څلور مسلې داسې دي چې دا مفتي صاحب یو ځل راغی دا دوی په دې ته زموږ علاقه نو دې چې کېناستو ما ورته ویل چې د دې صاحب زما استاد وایي منځ کې څو خبرې دي یاد شي ما زه به چېرته درځم یا به ته چېرته راځې خبرې کوو په هغه خبرو کې یو خبره د ماهیت د علمي وه یا د ظاهري وه دویمه خبره زما په ذهن کې د محمد بن عبدالوهاب د علمي وه درېیمه خبره زما په ذهن کې د کرامت وه څلورمه خبره زما په ذهن کې د دعا به د سنت وه زموږ دا ټول مشران اکابرین چې موږ د چا شاګردان یو د چا د شاګردان یو ما یو تقسیم کړی په هغه تقسیم کې ما پسې زموږ د کراچۍ یو ملګری دی هغه بیا تقسیم کو ما د حضرت مصطفی فرید صاحب نه دور لیدلي چې زموږ دیوبندیان بالحال دوه قسمه عقاید لري یو زموږ د KPK یا دې ته په خپله زمانه کې سرحد وي حضرت صاحب د دې نه تعبیر کوم افاغنو سره افاغنه نه مراد حضرت پښتو صاحب دی د افاغنو نه مراد حضرت چترونو مولیدلي ولیدلي به ستا د علاقې مولانا نعمت الله مولانا صدرالشهید صاحب داسې حسن جان مولي صاحب داسې ما لیدلي امیدګل بابا درګې بابا د دې مشر راغلی دا ټول شامل مولي صاحب دا ټول هغه کسان دي چې ما لیدلي دي یا زما استادانو لیدلي دي زموږ د دې بعضې خلکو سره چې موږ خماسیان وکړو یو څو خبرو باندې یو مناظرات هغه به بیا تفصیل وکړو چې مناظرات په څه باندې راغلي بعضې خبرې چې زموږ په تاسو باندې اعتماد و زموږ په تاسو باندې یاري دوستي و زموږ په نیت دا چې تاسو موږ چلو مخکې دا سره چلېږي څه چې زموږ د اکابرینو طور طریقه ده د راګی بابا یا د شاه مسعود د سامجک صاحب یا د امیرګل مولي صاحب یا د ټولو اکابرینو زموږ طریقه ده په هغې کې دا بعضې مسایل خو داسې راغلي چې هغه خو نن سبا چې څوک یې کړي هغې ته بریلې ویل کېږي لکه ځینې قومه نه ګوري ښه دا ځان سره یاد ساتي هغې کې مسلې د میلاد ده زه قایل نه یم ملا صاحب زه قایل نه یم دا یاد ساته ښه چې څوک مناظره کوي بلکې دا اکبر حسین دی او فیض الحسین صاحب چې کله د مناظره وه د ټاک پاره ما د بعضې کتابونه د امین برکاح ورکړه او فرد کې دغه ځان له خبره زه کومه نه خو زموږ اکابرینو په دې باندې مناظرې کوي په کتابونو کې لیکلي په دعا زموږ د پرمیر ملا صاحب سره د هغې د شیخ عبدالسلام شیخ صاحب سره چې سپین کاڼي مناظره وه زه په یو خپله ناست وم طالبانو خو مونږ کلي دا په دعا باندې سنت مناظره ده او دا هغه اشیاء راغلل داسې حد ته ورسېدل چې هغه زما ناپسندېدنه مراد دا دي زما په طبع باندې هغه اشیاء د عالمانو په دیوبند زړه اقوال نه دي لکه څنګه چې موږ د خپلو مشرانو نه اورېدلي عبدالرحمن استاذ هغه مسلو کې یو مسله زما په خیال باندې د ماهیت مسله زموږ د فلسطینیانو زموږ د شرط نه تېره شوې یعنې ما ته څوک په تاریخ کې وکړي چې د ماهیت مسله یا د ماهیت ذاتیه د علمي زموږ د فلسطینیانو په منځ کې تېره شوې دا نه ده تېره شوې د عبدالوهاب نبیدي مطالب زموږ اکابرینو د یو بل سره مناظرې چېرته نه دي کړې دا ځان سره یاد ساتي نو څوک وایي چې کړي دي نو ما ته خیال دا خبره چې د دې کې نه ده شوې دوه به د سنت کې زموږ ملګري باندې پوښتنه وکړو بیا په هغه پوښتنو باندې ما لیکلو وکړو بیا خبره شوې هغه خبرې بیا ندیم صاحب خپلو ملګرو کې وایي چې تاسو هغه پوښتنه نه کوئ ښه خبرې وکړو زه په هغې خوشحاله شوم د ده مقوله ما له راغلی چې دوی چې زموږ ټول استادان دا لیکلي شیخ ادریس صاحب دی یاد کړئ چې دا کوي دعا بعد سنت زموږ یو څو مسلې دي هغه مسلو کې اوله مسله د معیت ده دویمه مسله د محمد بن عبدالوهاب نبي زمان تحقیق ما ته دا تاسو په کې کوم چې عبدالوهاب نبي زموږ د اکابرینو په نسبت باندې صحیح سړی و او دا کوم رجوعات چې دا ثابت دي د دې سره ما سره ادله راغلي اولنۍ مسله دا ده د معیت مسله ده
دویمه مسله د عبدالوهاب نقدي مسله ده. دویمه مسله د کرامت راغلی ده. معجزو او کرامت کې زموږ رایې دا ده، دا سره قیاس نه. معجزو کې زما رایې دا ده چې معجزو کې د متکلمینو دوه قسمه اقوال دي. یو میلیون اقوال لا جمع کړي دي د کابلین د دیوبند او د متکلمینو چې معجزې د انبیاء د قدرت او د اختیار لاندې دي. زه به تاسو ته نقول کړم. او دویمه دا ده چې د انبیاء د قدرت لاندې دي. زما رایې دا ده چې معجزې د انبیاء د قدرت لاندې نه دي راغلي. زما رایې دا ده. خبره پاتې شوه کرامت ته. زما خپله رایې په دې کې دا ده لکه څنګه چې زموږ اکابرین وي چې کرامت په درې قسمه راغلي. یو هغه کرامت دی چې هغې کې قصد او علم دواړه وي، هم قصد وي او هم علم وي. دویم هغه کرامت دی چې هغې کې علم وي او قصد نه وي. یو هغه کرامت دی چې هغې کې قصد او علم دواړه وي. دویم هغه کرامت دی چې هغې کې علم وي او قصد نه وي. او دریم هغه دی چې نه پکې قصد راغلي او نه پکې اختیار راغلي او نه پکې علم راغلي. دا درې قسمه تقسیم زموږ تقسیم د کرامات راغلي چې زموږ اکابرین دیوبند کرامت درې قسمه ته تقسیم کړي دي. یو القصد مع العلم، دویم صرف علم چې قصد یې نشته، او دریم نمبر نه قصد او نه علم شته. دا درې قسمه کرامات دي زموږ اکابرین دیوبند کوي او بیا د متکلمینو کوي او بیا د مفسرینو او بیا د محدثینو کوي. زما دا په الحال اجمالي خبرې دي ته زه اجمال یم او دې ته وځو چې خپل خبرو کې دا وکړم ان شاء الله په دې باندې خبرې کوي. دغه ټیم او هغه مولانا زما وخت یا د ټیم باندې څنګه وروړه ته راو ما نه تاسو په منځ کې د ټیم د غوړي زما د یا د ټیم خبرې وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دلته راغلي یو ناسو چې کله په څه تاسو خبرې وکړئ چې څه زموږ مشر دی، زموږ محترم دی او څه چې څه تاسو ته وضاحت وکړو د مخکې کې موږ داسې شوي دي چې زموږ په زیاتو مناظرو کې یو ځای وو، بلکې کله کله موږ کتاب نه ضرورت شو مناظره کې زموږ بل څه سره لاندې کوو دا کتاب نو مرور ورغلي وو. کله کله داسې شوي دي چې څه موږ ته دا وکړه کړل موږ ورغلي مناظره زموږ منځ کې یو وروري او یو تعلق او یو محبت او هغه مخکې مو وسم دی کوم زه بحث نه مخکې د سلطنیزم په ذریعې باندې یو ټول اهل باطلو ته ویل چې د هغې په منځ کې همیشه اختلاف بعضې وختې راغلی دی د پیر صاحب موجودیه کې وي نو باطل دې زموږ د دغه مجلسونو نه دغه فایده نه اخلي. انشاءالله ولس کې کله پیر صاحب د کومو باطلو سره خبره راغله نو زه د پیر صاحب په ولدي صاحب د هغه ملګرو کې ولاړ یم انشاءالله. دویم نمبر خبره بعضې خبرې دغسې راغلي اوس پیر صاحب وویله شاید چې زما په حوالې سره پیر صاحب ته بعضې معلومات غلط چا رسولي وي او غلط رسېدلي وي ورته. مثلا پیر صاحب ما ته وویله چې د دعا بعد هغې نه مخکې یو خبره بله کړله زموږ مجلس شروع کېږي مونږ چې راتلو ما خپلو ملګرو ته وویله چې پیر صاحب مونږ مشر دی او پیر صاحب دلته وایم که تاسو مونږ ته تیزې خبرې وکړئ تاسو ولې کې خبرې وکړئ نو که زموږ نه څه ګیله نشته که تیزې مو کړئ حتی که زموږ ګزاره مو کړئ چې الله ولس مونږ نه درکوي. ما خپلو ملګرو ته ویلي دي چې په مجلس کې ناست وو. البته تاسو سره نور ملګري دي نو هغوی دي دغه څومره چې مجاهدې کې دي هغوی دي دایره کې اوسېږي. باقي پیر صاحب نو هغه زموږ مشر دی سید زره ګڼو چې هغه هره خبره هر څیز برداشت کولی. درېیمه خبره پیر صاحب د دعا به د سنت په حوالې سره وکړله. یو خو دا ده چې دعا به د سنت د هغې اختصاص تخصیص او التزام چې دی هغه زه خپله بدعت ګڼم دا زموږ د علمای دیوبند مسلک مشرب په موقف دی. باقي دعا به د سنت ته بدعت باندې ویلي دي که چا سره زما څه قسمه دغسې تقریر ورسره یا تحریر ورسره وي چې مطلقا دعا به د سنت ته ما بدعت ویلی بغیر د التزام او تخصیص نه هغه څوک هم پېښ کولی شي چې جوړه ملک دویم نمبر د میلاد په حوالې سره نو هغې حوالې سره زموږ مناظره هم شوې د پیر صاحب موږ ته د دې څلور کتابونه موږ راوښتي وو هغه دعوه هم شاید پیر صاحب هغه مناظره کې نه یې اورېدلې زه به نن ورته بیا ووایم چې هغې کې موږ دعوه دا ایښې وه چې هغه میلاد یو جشن میلاد النبي صلی الله علیه وسلم هغه نه یادوم میلاد النبي یا سیرت النبي چې تخصیصاتو نه پاکي د بدعاتو نه پاکي کوم چې بریلیان کوي او د هغې شیخ صاحب رحمه الله هغه هم په اخرنو جلسو کې په پېښور کې د دې خبرې وضاحت کړی د هغې زه قایل یم نن بیا د میډیا په ذریعې سره هم د دې نه مخکې مې بار بار ویلي
البته که پیر صاحب زما په حوالې سره چا غلط معلومات را رسولي دي چې زه دغې ته ناجایز ویم نو زه نن وایم چې دغه په ما باندې دروغ نه دي که تاسو ته څه قسمه دغسې تقریر یا تحریر زما ته را رسېدلی چې ما ته سیرت النبي صلی الله علیه وسلم یا میلاد النبي صلی الله علیه وسلم په نوم وي د دې بدعاتو نه د دې تخصیصاتو نه پاک وي او ما ورته بدعت ویلی دی چې بسم الله کې ما ته کښېنې زموږ د تاسو په لاس وزم ورسوي درېیم نمبر پیر صاحب د محمد بن عبدالوهاب نجدي صاحب په حوالې سره خبره وکړله نو پیر صاحب هغه یو مستقل موضوع ده تاسو په هغې حوالې سره وکړله ما خپله د اولې ورځې نه چې په هغې موقف پیش کړی دی خپل ما ویلي زموږ د علمای دیوبند د اکابرینو اقوال په دې کې مختلف راغلي دي بعضو اکابرو توصیف کړی دی بعضو په هغې باندې جرح کړی دی ما په هغې کې چې کوم موقف ایښی دی هغه دا دی چې زموږ کومو اکابرو ته څنګه د هغه په باره کې معلومات رسېدلو د هغې په باره کې هغوی رایې قایم کړی لہذا څوک چې مطلقاً هغه خلکو ته نجدیان وایي یا بل چا ته منسوب کوي څوک چې محمد بن عبدالوهاب نجدي توصیف کوي زه دې ته غلط وایم ځکه شیخ شمسجان شهید رحمه الله ته زه نجدي نشم ویلی شیخ سرفراز خان صفدر صاحب ته زه نجدي نشم ویلی مولانا شیخ احمد نوري رحمه الله ته زه نجدي نشم ویلی فتاوی رحیمي والا ته زه نجدي نشم ویلی شیخ الاسلام مفتي عثماني صاحب ته زه نجدي نشم ویلی یعنې چې شمار باندې راواخلي ډېر اکابر دي خو مولانا منصور احمد نعماني چې د بریلت په خلاف ژوند تېر کړی زندګي او زمونږ د اکابرو معتمد مناظرو په دې موضوع په عبدالوهاب نعماني شیخ چې بل صاحب سره وي د حکیم الامت مولانا صفاري تنویر مولانا چې خپله د مناظرو خلاف و لیکن مولانا نعماني صاحب هغه سړی و چې مولانا تنویر صاحب رحمه الله په هغه باندې اعتماد کړی او د خپل طرف نه نماینده مناظر لري هغه په دې باندې مستقل رساله لیکل نو زه څنګه نعماني صاحب ته نجدي ویم بهرحال پیر صاحب په هغې کې تاسو کوم موقف اختیار کړی و هغه د تشدد و د سختۍ و نو زه په هغې کې تاسو سره متفق نه یم زما موقف هغې په باره کې دا و چې زه یو طرف ته تشدد قایل نه یم زمونږ د اکابرو څنګه رایي چې په هغې کې دواړه طرف ته را راغلي دي زه د دواړو احترام کوم باقي د هغې نه پس د مایت ذاتي بلاکیف نو مایت ذاتي بلاکیف چې ورسره نه وي د هغې موږ نه یو قایل البته په دې کې یو طرف ته ابتدي تشدد شروع شو په دې کې ما تقریبا د 200 نه زیات عبارات د علمای دیوبند ذمه دار راغونډ کړي دي چې هغوی د مایت ذاتي بلاکیف قایل دي نو کم خلک چې دې ته وایي چې علمای دیوبند بعضې خلک دلته په کلیکې کې دغسې وو چې هغوی باقاعده تکفیر کوو دغه چا چې دې قایل دي موږ میدان تر هغوی خلاف راووتو د علمای دیوبند د دفاع په خاطر او پیر صاحب زموږ طریقهکار همدا دی کله چې یو موضوع راشي قسم دی زما د ملګري ناست دي د یوې هفتې پورې موږ په دې کې خبرې نه کوو موږ لګیا یو د علمای دیوبند مشرانو اکابرو کتابونه راجمع کوو په دې کې د علمای دیوبند اجماعي قول ګورو چې کله اجماعي قول وګورو د هغې نه پس زه خپل ټول هر څه ګزار کړم د هغې دفاع شروع کړم هغې لپاره دلایل راجمع کول کله هم الله دې نه کړي راوړي چې زه خپله رایې پسې روان شم یا د خپل ذات په بنیاد باندې او دغه مونږ د شیخ سرور خان صفدر صاحب رحمه الله هغه مونږ ته ویلي چې ډېر کرته ما ته په 60-70 ساله زندګۍ کې شیخ صفدر صاحب رحمه الله هغه چې خپل پردو ټول ومنلی علمای دیوبند خپل ترجمان تسلیم کړی و هغه اخرني وصیتونو کې دا وتوړه ته وه ویل بچو نه خو د تاسو علم علمای دیوبند ته رسېدم تقوا رسېږي بس په هغې اعتماد کوو نو زما خپله باندې هغه رایې ته په غلط قایم یم ډېر صاحب غلط تاسو راته ووایي پرېږدم باقي د کرامت په حوالې سره نو زه دلته لیټو مخکې د ناصر دل صاحب ناست دی قسم بالله ما ته هغه وخت دا پته نه وه چې دل صاحب اختیاري ورته وایي یا غیر اختیاري وختي صدور ته زمونږ د سیفیانو سره مناظره وه د غیر الله نه په پښتو باندې ما فوق الاسباب سیفیانو سره زمونږ دا مناظره په ریکارډ باندې دا وچلېده اخر بالاخر خبره دې ته راغله کرامت اختیاري دی کړی دی معجزه اختیاري د ټول بنیاد په دې باندې وګورو د الله نه په مدد پښتو باندې بل پیر صاحب تاسو ته راپته ده شیخ صفدر خان صفدر صاحب علمای دیوبند خپل مسلم ترجمان تصویر کړی رایې هغه ته په دې موضوع باندې لیکلې ده دې په جواب کې صرف بریلیانو کتاب لیکلی دی بیا شیخ صفدر صاحب رحمه الله د وفات نه پس د کراچۍ نه زموږ علمای دیوبند هغې جواب کړی علمای دیوبند د دې په اختیاري باندې نه چېرته خبر شته دی نه په هغې باندې چېرته کتاب شته دی نه په رساله شته دی پیر صاحب چې کوم خبره وکړه چې د علمای دیوبند 3 اقوال قصد ته ویلم زموږ بحث په قصد کې نه دی زموږ بحث په اختیار کې دی قدرت کې دی قصد جدا خبرداری ارادې ته ویلی کېږي د هغې به مې قایل او په خپل ذهن سره مناظره کې وضاحت وکړو تفصیل به وکړو خبره په قصد کې نه ده پیر صاحب خبره په اختیار کې ده انشاءالله ولې زه به مخکې چلو د دې نه پس بیا پیر صاحب ویلې زما رایې دا ده پیر صاحب موږ تاسو احترام کوو یقینا قسم دې زه کوم تاسو د هغې نه مخکې چې دوه بعد سنت په حوالې سره خبر راغله تاسو ته به دا یاد وي پیر صاحب چې کومه ورځو کې زموږ ستاسو خبرې ډېرې ترخې شوې مخکې که حاجي عثمان صاحب بیا رابطه وکړه زموږ ستاسو مجلس یې ختم کړو په دې ورځو کې بعضې ملګرو کې زموږ له طرف نه زما سره دغسې وي چې محبت په ساتلو واسطه او رابطه یې لري هغوی چې کله بېادبي شروع کړله
زه ورته بذات خود باندې راغلم او ویډیو مې وکړله چې د پیر صاحب بې ادبي بې احترامي به هېڅوک نه کوي ما ویډیو وکړه تاسو به کتلي دې واورئ په دې په دغسې مونږ د ملګري مې منع کړي دي او زما ذمه دارو ملګرو چې تاسو چې چاته شکایت کوي زما سره تعلق ساتي ما ته ووایي زه ورنه په فیسبوک باندې زه د هغې ته ترغیب چې یو کس باندې بهرحال دا خو جدا خبرې دي پیر صاحب خو نن مونږ تاسو سره غلي په ادب احترام کوم اول کې مونږ تاسو کې یو خبر تاسو زیاتې وکړي نن خبره پیر صاحب د سره جوړه شوله مخکې دا مفتی صاحب حکیم صاحب د ناستې 2003 زما خواته راغلي دي په دې موضوع باندې زموږ استادو خبرې شوي د مولوي کلامي ناستې دې ما ته وویل چې پیر صاحب هم د اختیار نه مراد اسباب ورکړي کرامت مراد نه کړي تاسو کلیپ یې ما ته راولي وو څلور پنځه منټه تاسو یې کلیپ کړی زه ورنه اسباب مراد کړم بیا ما ته مفتی صاحب د کلیپ هم سره شته په ریکارډ باندې ستاسو په آواز باندې بیا مفتی صاحب حکیم صاحب چې دا زموږ څخه خبرې بهر بیا په تحریر کې نه جوړېږي دیو ناستې ګوارې ما ورته وویل ما ته مفتی صاحب حکیم صاحب دغسې به وکړو پیر صاحب زما طرف نه دغسې پیغام ووایه چې بیا به خپلو لیکنو ګپ شپ کوله وکړو دا موضوعات دغسې پرېږدو که یو موضوع دغسې چې ستاسو د علمای دیوبند سره په هغې کې ظاهرا اختلاف راشي که نه ستاسو هغه څه مقصد دی د هغې نه مونږ نه خبر خو دغسې وکړي تاسو هغه په میډیا مو وایي مونږ هم نه وایي دا موضوع به تاسو له دې مخکې دا و خو زموږ او ستاسو دغسې اختلاف د دې مسایلو د وجې تاسو یې میډیا ته وایي مونږ هم نه وایي مسایلو به دې دفن شي بیا په دې ورځو کې یو خبره تېره شوې وه تقریبا څه کال 2 هفتې مخکې زه دې مفتي صاحب تېرېدم دې مفتي صاحب خوا ته زه راتاو شوم نو د دوی په هغه کومه موضوع باندې مناظره وه په هغې والي سره زما ورته 2-3 خبرې وي دوی ما ته یو تحریر راویست چې تاسو دستخط ورکړئ ما ته ورته دلته دستخط وکړه بلکې شاید د دوی سره شاید ورسره وي چې پیر صاحب به دغه طرف نه نمایندې دې طرف نه به ته نمایندې په منځ کې محمد رحیم کلامي لیکلی او زبید صاحب لیکلی ما ورته وویل چې ته څنګه خبره کوې قسم دی پیر صاحب د بنګپیرانو سره 2 مناظرې زموږ پرې شوي دي شرایط لیکلی شوي دي صرف ما ته چې دا خبره راغله چې دا پسې بیا 2 ځل کار وکړو ما ته ورته وروسته کېږي د خبرې ما ورته چې نه وروسته کېږي دلته ما هغې سره خبرې دا وروسته پیر صاحب ته وچې کلاره او بیا مجلس وکړو دا ما پسې 2-3 ځل کار وکړو ما دلته وکړله په ریکارډ باندې ورسې ما ورته د بنګپیرانو د تاریخ له وروسته په طریقه باندې چې پیر صاحب سره ورته شنو مشوره کوي یوه هفته بیا په دې کې تله راته ما ورته پیر صاحب تاریخ غواړي چې 3 ورځو کې تاریخ راکړي بس کې به بنګپیرانو ته موږ روزګار شو باندې نن هم زموږ مجلس ته نه خو نیت و او نه هم دا و چې موږ تاسو سره کې بعض یا څه په نیت کې ودرسي خبره دغسې جوړه شوه د دوی هم شاید نیت به صحیح و غلط پرې نه و مقصد به یې اتفاق راغلی چې پیر صاحب نن مجلس زموږ په هغه بنیاد باندې جوړ شو دغه ما د خبرو وضاحت وکړو جزاک الله بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني دا تاسو چې کومې خبرې وکړئ او بیا په خبرو کې د بعضو خبرو د وضاحت لپاره زما مقصد دا دی چې انشاءالله په دې کې موږ بیا کېنو زما خپله رایې په دې کې نه دا ده تاسو چې کومه خبره وکړه چې علمای دیوبند دا کوم رجوعات په علمای دیوبند چې کېږي یا تاسو چې کوم کتاب وایي د منظور نعماني صاحب یا د حضرت حسین احمد مدني صاحب کوم د رجوع خبره کوي زما خپل تحقیق دا دی چې دغه رجوعات صحیح نه دي راغلي د خلیل احمد صاحب نوري صاحب خبره صرف د متبعینو د هغه د قاضیانو مطالب ته او د هغه مطالب ته ده راغلې او دا کومه خبره چې د منظور احمد نعماني صاحب یا وروستو د خلیل احمد صاحب نوري صاحب یا د حضرت حسین احمد صاحب مطالب کوي چې دوی رجوع کړي د هغه رجوع د مطالبونو سره انشاءالله بیا ثابتولی شم چې رجوع د هغې نه نه ده ثابته ځکه چې مطلوبات د حضرت شیخ الاسلام په دې باندې دال دي تاسو بیا یو ځای کې د فتاوی شیخ الاسلام خبره وکړې وه اصل فتاوی شیخ الاسلام چې وه هغه په دې کې لګیا ده چې ما رجوع نه ده کړې دا کومه خبره چې بیا تاسو کړې دا د مرتب خبره تاسو لاندې وګورئ مرتب دا خبره کړې ده چې حضرت حسین احمد مدني صاحب د دې نه رجوع کړو د دې نه رجوع اصل مطلوبات نه شي ما مطلوبات یې ایستلي دي زه دې باندې به انشاءالله بیا کېږو خبره وکړو انشاءالله معیت ذاتي کې د علمای دیوبند چې کوم اقوال دي ما سره فایل په دې کې پروت دی د باندې ملګرو ته ما ښودلي دي تقریبا 26 اجماعات ما په هغې کې صرف د امت د متکلمینو ایستلي دي او کم از کم چې ما کتابونه ایستلي دي د 650 حوالو نه زیات دي چې معیت علمي دی او دا چې معیت علمي ثابت کړی دی او ذاتي یې نفي کړی دی دا 70 حوالې ما ایستلي دي او ما سره یو حواله هم داسې نشته اگر چې ما سره دا حوالې دیارلس موجود دي چې دا معیت ذاتي دی خو دا چې معیت اطلاقي او علمي نه دي دا یو حواله هم نشته عبدالرحمن مولي صاحب دې ته سوچ کوي زه پوهېږم چې دا عبدالرحمن مولي صاحب ته سوچ کوي چاته ما سوري ما ده ووایي چې 550 حوالې صرف د دې دي چې معیت علمي دي په دې کې 36 اجماعګانې
په دې 36 اجماعګانو کې 70 کتابونه صرف زموږ د اکابرین دي او باندې نو مرا ما مصطفى خبره دا څه څه دا خبره دی دا خبره دا خبره دا ما خبره کې بس ټایم برابر شروع 70 کتابونه رويستل دي چې ماهیت ذات علمي دي ذاتي لري یا دا چې ذاتي دي علمي لري نو زه خپل مرګونو ته چې ما دا شی یو حواله نه ده ملو شیخ عبدالرحمن مولوی یې دیو ګوري ما ته کوي دا بس دا باب دې بند کړ عبدالوهاب دې بند کړ بس عبدالوهاب دې بس الله کې د جنت ته دې ګورو قابلیت جنت ته دې لولي هیڅ تکلیف نشته کار کوي او دا دغه باب دې کدا معیت باب دې خپل خبرې ده زمونږ راي په دې کې نه دا سره یاد ساته چې کرامت زمونږ علماء دیوبند درې قسمه تقسیم کړی دی یو علم او قصد دی او یو علم دی قصد نشته او یو نه علم دی نه قصد دی دا طبیعت د متکلمینو د کتابونو نه مسلسل ثابت دی چې قصد په معنا د اختیار سره دی القصد والاختيار مترادفان قصد او اختیار مترادفان دي چې کله قصد او اختیار مترادف شو زبر د حوالی او بیا د علماء دیوبند دا یې چې قصد او اختیار مترادف شو قصد ثابت شو کله اختیار ثابت شو کله قصد او اختیار په معنا ده یو سره راغلي دي د علماء دیوبند دا اداره ده د دې د علماء دیوبند راي په دې کې دا چې قصد په معنا د اختیار باندې د متکلمینو د کتابونو سره خبرې دي ته ولې تاسو قصد الاختيار والتزداد لا بفضل ثابتهما بدعاء اولياء الله معين الدين تشتي ابليس ابخار كان نظام الدين اولياء بدعاء بيرد ثابتهما ان شاء الله قصد اختيار دي اختيار قصد بدي اختيار حوالي ما د متکلمین جمع کړی دي خو خیر نه لکه ټول سبب په ځای باندې نه بیا کار خراب شي بیا کار خراب شي قصد او اختيار یو علماء دې باندې کلمه علم او قصد نو قصد د مراد اختيار دا به ثابتو زموږ راي دا ده یو قصد دی یو اختیار دی اختیار یو علم دی او قصد دی قصد په معنا د اختیار سره دی ان شاء الله بلدا د نصائب به راځي بلدا د بی اختیاری ته تعلیل کوم تعلیل کې دې چې تقالی ده او ولدا د تنظیم صفات تر چې د متکلمینو او د محدثینو او د اکابرینو دیوبند دون اقوال په دې کې مونږ جمع کړي مون قطعا د دې نیو قایل چې ټول کرامت اختیاري دا باندې ما وایي بس دا تاسو موږ ته دا وایي چې تاسو وایي چې دا ټول کرامت اختیاري کوم په دې شی دا ما دې نه دراغلی مون قطعا د دې نیو قایل دا تاسو چې وایي چې ټول کرامت غیر اختیاري دا تاسو راځي دا موږ راځي نه دراغلی مون د دې قایلی متکلمین لبیا دي شوافی لګیا دي اصول فقه شافعیه لګیا ده جمع جوامع سوره شرح اقل الشرح د جمع جوامع دي دا ما جمع کړی دي د جمع جوامع سره سوره د کلام کتابونه چې موږ لګیا دي وی به اختیار ما بغیر اختیار دي اختیار بیا نشتی کو تویل کیږي دا یو شرح د ابن عاشور د ابن عاشور تصریح کړی د چې تاسو په بغیر اختیار د دې څه مقصد راغلی او چې تاسو په اختیار د دې څه مقصد دا بدل کوم چې څه فقې کومه د دې جوابات متوقع انا ګورم تاسو خبرې کولې ما کولې وجه دا چې څو خبرې کینو دا حسب خبرې کې بدلی دي چې فکر تاسو باندې لاس تاسو باندې ورسته وایسته خدای دې چې ملګری دا څه چل دي چې زمونږ اعتقاد دا شریعت ساتي زمونږ داوام د اعتقاد کې لري دا مناسب سره پراته دي مجازه زمونږ دی لا تاسو ته ورکړی تاسو زمونږ راکځي بیا کې څنګه زموږ کې خیر ستاسو صورت مفصله ولې کې کنه ستاسو ظلم او داو ما سره یو نیم منټ پاتې یو نیم منټ پاتې معجزه او کرامت د الله فعل دی چې نبی او ولی په لاس باندې چې کله ظاهري او ولی ظاهري دا د دې دا ولا
देखिए कि دوی خیر د کټ کوټ کې نو زموږ اجازت کې موږ شرط هم د دې سره ترجوري نه کوو دوی دې اوس خیر دی او دا وخت دی چې بغیر د دې نه چې موږ سره باندې باندې سترګې لګوو او باندې او ما کړی خپل خدا د دې خبره نه کوم زموږ خپل دعوا ده زموږ دعوا ده سریا زموږ دعوا ده چې اکابرین دیوبند کرامت درې قسمه تقسیم کړي زموږ په تک راځي چې کرامت دا ولې کوم چې دا تاسو ولې دا مثلا نشته دا تاسو لیکلي نه نه مثلا باندې زموږ دعوا ده چې کرامت درې قسمه دي اکابرین دیوبند دا اکابرین دیوبند خصوصا او متکلمین په دې باندې کرامت درې قسمه ولې غزه د تویل فوقا بسم الله وکول مليان ټول بسم الله وایي دوی بدلولي د تاسو په خبره دا ټیم باندې د موږ کسی د کوم څه استادو ورته کې لګېږي ورزوي کارو ته مو دې برابر خبر ما ته هغه پته نشته چې بر پرتا د بروکسا موجود دی لیکل او شنو سره پرنټر سره وایي دا شی له یو یو مړ نه یو من باندې هر پوینټ ټیم خالق او پر دا زموږ دوی مل دي کې موږ نه بس سر نه بس بس 5 منټ سر مفتی صاحب 15 منټ خبره کوم بجوړي صاحب ته غړې تا ورسې غړې تا ورسې مفتی صاحب غړې